ګوره چې مونږ تاسو غواړو چې مونږ د جهنم نه بچ شو. مونږ تاسو دا غواړو چې مونږ د جهنم نه بچ شو. یعنې مونږ تاسو جهنم نه به څنګه بچ کیږو، د جهنم نه به داسې مونږ تاسو بچ کیږو چې کله مونږ تاسو یو څو کلمات دي، دا ورکوټي کلمات چې مونږ تاسو زده کړو او په دې باندې عمل وکړو، نو انشاءالله العزیز مونږ به د جهنم نه بچ کیږو، الله به مونږ جنت ته لیږي. نو ورکوټه غوندې عمل دی، عمل په خپله هم شروع کوئ او نورو ملګري خویندې میندې وروڼه هغه هم محتاج دي، هغو ته هم ورسوئ. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې سهار کله تاسو لمونځ وکړو د سهاري که په کور کې تاسو کله مونځ کوئ، که دا په کور کې کوئ او که په جومات کې کوئ، سهاري مونځ تاسو کوئ که نه جي، د هغې نه وروسته به تاسو وپېرئ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. چې کله تاسو وپېرئ ووایئ سهار په دغه وخت کې تاله مرګ راغی، نو زما وروره بلکل ټکټ اخیستی جنت ته به ځي ښه په اسانه باندې. او دویمه دا په دغه وخت کې تاله مرګ راغی نو جنت ته به ځي، جنت ته بلکل پټو سترګو به ځي، بې حساب بې کتابه ښه. او چې کله د ماښام نه بعد دی وپېرئ ولوستو، ماښام د لمانځه نه بعد، نو بیا هم ماشاءالله زما وروره بلکل اسان دغه ټکټ دی، جنت ته به ځي.